نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مسلمانانو، رمضان المبارک شروع دی او رمضان المبارک د روژې متعلق ډیر احکام او مسائل وي. نو ان شاء الله تعالی مونږ نن د روژې متعلق د پښمنۍ باره کې مسائل بیانو چې آیا پښمنۍ کول څنګه دي. ځکه حدیث شریف کې راځي د روژې دپاره پښمنۍ کول چې کوم دي دا سنت دي. دی وجه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تسحروا فإن فی السحور برکة. پښمنۍ کوئ په دې پښمنۍ کې برکت دی. دا حدیث د نسائی او مشکات شریف حدیث دی. دی وجه نه موږ تاسو له پکار دی چې پښمنۍ ته پاسو او پښمنۍ خامخا کو. که یو بنده وایي چې یاره زه پښمنۍ کې مې خوراک ته زړه نه کیږي نو خامخا د پښمنۍ د پاسې یو کجوره دې وخوري یا دوه کجورې وخوري، او که دغه هم نشي کولی یو ګوټ اوبه دې وڅکي نو هغه سنت هغه برکت په ورته حاصل شي. ځکه رمضان المبارک کې حدیث مبارک کې راځي چې رمضان المبارک کې د انسان د یو بنده خوب چې کوم دی دا عبادت دی، او دغه شانتې خاموشي چې خاموشي اختیار کی دا هم د عبادت دی. نو موږ تاسو له پکار چې رمضان مبارک کې د قرآن تلاوت او دغه شان ذکر او اذکار او بالخصوص په لومبۍ عشره کې د رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ذکر او اذکار کو، او دې سره د پښمنۍ د کولو اهتمام کو چې پښمنۍ ته خامخا پاسو. او پښمنۍ کې دغه شانتې لاول اودس چهاردام هم مزیدار او هغې دغه شانتې 4 رکعاته نفل 6 رکعاته څومره چې ډېر، ځکه چې حدیث مبارک کې راځي په یو سجده باندې او دا یو رکعت باندې الله پاک 2.5 نیکۍ ورکوي. نو چې څومره سره ډېر کوي نو الله پاک به دونه ډېر نیکۍ انسان ته ورکوي. ځکه دا رمضان مبارک یو سیزن دی د عبادت او د نیکو دپاره. نو موږ تاسو له پکار دی چې په دې دغه کو او دغه نمبر به یو مسله بیانوي ان شاء الله تعالی.